الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين كفروا وفي رواية من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال. محترم مسلمانانو، ستاسو په علم کې دا چې زمونږه دا دین اسلام دا کامل او مکمل دین دی. الله تبارک وتعالی چې کوم وحی نازله کړې وه په جبل عرفات کې، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چې دا دین می تاسو ته کامل مکمل کو او تاسو لما دین اسلام دا غوره کو. زمونږ په دین اسلام کې د خوشحاله مناولو د خوشحاله المازلو خپل رضی دي او د هر یو مذهب والا ځان ته د خوشحاله رضی دي، خو مونږ ته زمونږ شریعت وی تاسو به د کافرانو غونته کیږئ نه، بلکې بعضې روایتو کرایي چا چې د چا مشابهت وکړو هغه د هغې نه دی. نو مونږ به په خپل لباس کې په خپل کلچر کې د غیرو مشابهت نه کوو. ستاسو په علم کې به چې دا د دسمبر میاشت روانه ده، نو په دې دسمبر په میاشت کې چې انګریزان هغې خو یو 25 دسمبر 25 دسمبر هغې کرسمس ډے مناوي او د هغې د عقیدې مطابق چې العیاذ بالله عیسی ابن الله دی. دا یو غلطه نظریه ده. په دې کې بعضې زموږ سیاسي مولیان او ډېر داسې سوشلسټ او لیبرلیزم نه متاثره خلک هغې وی چونکې دا انسانان دي نو موږ دوی سره په خوشحالۍ کې شریکیږو، خو دا د غلطې عقیدې پرچار کول دي. بیا دی دا کرسمس څو ورځې مناوئ، نو بیا په 31 دسمبر باندې په 19مه صدۍ کې دې انګریزانو یو نوی کلچر دی شروع کو د خوشحالۍ مناولو دپاره چې دی ټوله شپه شوګیره کوي د شپې د 12 بجو پورې. پای کې دی کیکونه کاټ کوي او دارنګې په هغه ورځ باندې ډزې کوي او بیا یو بل ته تحفې تحایف ورکوي او بیا چې 12 بجې ټیم څنګه ختم شي او نوی کال شروع شي نو دی دې شپې ته نیو ایئر نایټ وایي. دا المازل دا انګریزانو شروع کړي. نن زمونږ ډېر مسلمانان دي، خاص کر چې کوم سیټیزن مسلمز دي نو هغې کې تعلیم یافته خلک دي، خو د دې لیبرلیزم نه او سوشلیزم کمیونزم نه انتهایی متاثره، د ایتیزم نه متاثره دغه مسلمانان محترمو د دې مثال خو داسې دی لکه یو کال زموږ د زندګۍ تیر شو، نو آیا دا مناول پکار دي که په دې باندې فکرمند کېدل پکار دي چې ما دې تیر شوي کال کې څونه د الله د رضا کارونه وکړه، څونه زما زندګي صحیح تیره شوه، څونه غلطه تیره شوه، آینده کال په دې کې ما دپاره کم پلاننګ پکار دی، زه خپله زندګي خپل تربیت خپل الله رضا کم، خپل رسول رضا کم، د خپل دین څخه خدمت وکم. نو د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې دی هغه باندې د پانسۍ اډر ختې دی چې ته به 5 شپږ ورځې پس پانسي کېږي، نو دغه چې یو ورځ تېره شي او هغه اوس ډزې شروع کړي او ګډاګانې شروع کړي او خوشحالۍ شروع کړي چې بهی یو ورځ تېره شوه، نو ټول خلک به وایي دا خو ډېر سټوپیډ او ډېر کمقل او ډېر اجهل او جاهل مرکب انسان دی، دی خو د مرګ ته ورځې لا لنډې شوې او دی دا خوشحالۍ مناوئ. نو ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. نو زمونږه چې یو کال نوی شروع کیږي نو یو کال زمونږ د زندګۍ تیر شو نو بل تیر شو، دا خو مونږه مرګ ته رانږدې کیږو، قبر ته رانږدې کیږو چې د هغې دپاره تیاري شروع کړو او ځان د غیرو خلکو د کلچر نه وساتو، ځان د غیرو خلکو د طریقو نه وساتو. چې کم خلک د دې غیرو نه اثر اخلي که نه، دا خلک اصل کې د دین اسلام ناقص ګڼي او د هغوی په ذهن کې د دین اسلام څه امپورټنس او څه اهمیت او څه قدر نی چې زمونږ دین اسلام څونه جامع مانع عالمگیر دین دی. پکار دا دی چې زمونږ دین اسلام کې کم ترتیبات دي چې مونږ هغه لاګو کو په ځان باندې،
مونږ خپل دین اسلام کلچر په ځای باندې چې د غیرو کلچر ته ځان محتاج ونه ګڼو نو مسلمانانو ته د دې فضول رسم نه د دې بیهوده کلچر نه اجتناب پکار دی او د نیو ایئر نایټ المازل دا په شریعت کې نشته. والسلام.